یو مسلمان ته دا شک او شبهه را پیدا شو چې یره زما دماغي حالات ګډوډ دي. داسې شکونه خلک ځان باندې اکثر کوي، یره وی دماغو کې مې فرق راغلی دی او زما دماغي توازن چې دی هغه برابر نه دی، نو شکی وی. او یا یو کس وی دغسی چې هغه منټلی ډسټرب وی، دماغی توازن برابر نوی، او یا د تخپل دا پته لګي چې یره ورځ په ورځ زما دماغی حالات کمزوري کیږي، نو دا انسان ته پته لګي او دی وای چې زه په خپل اصلي حالت کې نیم پاتې شوم. او یا دی مسلمان بنده ته دا شک او شبهه وی چې یره په ما باندې چا څه کړی دي، نو دا شکونه خو هر چاته ولاړیږي. نو دغه شکونه ختمول دا به څنګه ختم شي او دې د پاره څه علاج دی؟ نو دې د پاره ډیر آسان علاج دی. دغه ټول شکونه به الله رب ذوالجلال ختم کی او الہ العالمین جل جلاله با ساغه دماغ ابم مضبوط کی. دیرشم سپارہ سورۃ التکویر دغه آیات نواخلا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین تر اخره پوری وما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. هغه آیاتونه مبارک دادی روزانه یو سلویخ زلوی او په ابو باندې دم کی او دغه اوبد استعمالی الله رب ذوالجلال جل جلاله بعد دا ټول شک شوبه ختمی کی او الله رب ذوالجلال جل جلاله به ور باندې خپل رحم وکي او دغه عمل با ورځو پورې جاری ساتي. سورځو پورې ورځو پورې آیاتنا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. تر دغه پورې دا ټول آیاتونه به وای د 20 نمبر آیات نواخلا تر 29 نمبر آیات پورې. سورۃ التکویر دے درشم سپارہ دا نو دا با 41 زلوی روزانہ او رزو پورے بجاری ساتی او با پہ دمی آغا او بدس کی اللہ رب ذوالجلال جل جلالوہو بے دا دغی وسوسونا او دا دغی شک او دا شبونا با اللہ پاک ورطا حفاظت نصیب کی.